آية نمبر 159. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللہ تعالیٰ پدے آیت کی چونکہ دا قبلے بحث روانو چی اللہ تعالیٰ قبلہ بدل کرا. دے آیت کی اللہ تعالیٰ دا فرمائی چی دا یہودو او دا نصواراو چی کم علماء خلق تی او پری خلق تی نو دا ہوئی با چکل تپوسو کلے شو چی یرا پا تورات کی سلی کلے شوی چی آیا دا نبی علیہ السلام بیت المقدس تا منس کئی واپس پا کعبه شریفی تا مخکئی کنبا مخکئی نو چی کل با دی تپوس وشو نو دی با علم پت کو دی با وینیارا پا تورات کی دا ندی لکلی شوی بس پا تورات کی دا لکلی دی چی دی با میشه دا پار بیت المقدس تا منس کئی نو علم او دا دین خبر بے پتولا نو اللہ تعالیٰ پا دی آیات کی داوی دا پر سزا ذکر کئی چی گور دسی مکوئی زکا کم خلقو تا چی علم دے او یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی دی یهودو نبا دا نبی علیہ السلام پا بارکی تپوس وشو چیر دا دی پیغمبر علیہ السلام صفات سدی پا تورات کی نو دی با آغا پٹ کرو آغا صفتون بے ذکر کرو چی آغا پا نبی علیہ السلام کی نو دین بے پتو دا دین نقصان بے کو نو اللہ تعالیٰ پا دی آیت کی دی یهودو علماء تا زورن ورکی چی کتاسو دا دین گورے بیان نکو نو اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. دا اغا خلق دی چی اللہ تعالیٰ پا دی باندې لعنت کئی او کم خلق چی لعنت ویون کی دی اویم پا دی باندې لعنت کئی. لعنت ستا ویلے کی گی؟ لعنت دیتا ویلے کی گی چی دا اللہ تعالیٰ دا رحمت نا انسان لری شی دیتا لعنت ویلے کی گی. نو چی کم خلق دین پٹئی او دا دین مسئلہ واضح نا ذکر کئی واللہ تعالیٰ فرمائی چی بری خلق باندې زمام لعنت تے او کم خلق چی لعنت ویون کی دی داغویم پا دی باندې لعنت تے. دیو طرف ترونو دا علم فضیلت دومره دے چی نبی علیہ السلام فرمائی چی ان العالم یستغفر له کل شی چی دا عالم دا پارا ہر شی استغفار کئی تردی پوری حتی الحیتان پی البحر چی دا پا دریاب کی کم میان دی نو دام دا علماء دا پر استغفار کئی. خو بل طرف تا چی کم علماء حق پٹئی او کم خلق دا حق مسائل پٹئی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی من سئل عن علم فکتمہو الجم یوم القیامت بلجام من النار. امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نقل کرے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکر دیو عالم نا تپوس وشو دیو مسئلے تبارکی او دته دا مسله معلومه او د دین پټ کو نو د قیامت پر ورځ باندې وته الله تعالی د ور واګي واچي چې دنو دی اسپوتا اچولې کیږي او غفره کنټرولېږي نو کوم علما چې حق نه بیانای نو د قیامت پر ورځ باندې به الله تعالی واګي بوته واچي او د ور واګي وي او پاغه باندې به راکاږي. نو دا خبره معلومه شو چې
کم خلق د حق بیان نه کوي د حق خبر نه ظاهري نو په دې باندې د الله لعنت ته او کم خلق چې لعنت ویني دا غویم په لعنت ته د دې وجه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د الله تعالی په کتاب کې یو دوه آیاتونه دي کچوته کې دا دوه آیاتونه پکې نه وي نو ګره ما به تاسو ته ډیر دین نه بیان کړي دا غي وجه څه ده دا غي وجه ده ما بل تاسو ته ویلو چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بعضي احادیث په دې ویل چې هغه د خلکو عقل نه منل لکه مثلا نن سبا د صوفیاو چې دا کم طرز دی یا مطلب دی چې کرامات دي نو په دې باندې د ارچا مازغه په کار نه کوي نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بعضی خبرې د ذکر کولې چې هغه د خلکو عقل نه منلې نو ابو هريره سے به چې رز الدین تاسو ته ورډیات نه بیانو خو بیا یو د قران مجید دا آیت ته چې کوم خلک علم پټاینو د الله لعنت ته په او بل یو بل ځکه آیت ته سورہ ال عمران کې چې الله تعالی فرمایلی دي چې کوم خلک دین نه بیانوي او دا غوی د پر الله تعالی د جهنم سزا ذکر کړی ده د دې وجه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بیا فرمایي چې تاسو ته دین بیانوم او یو خبر درم نه پټوم ټول خبرې ته هغه ذکر کوم ول بده چې بکم خبرو باندې تاسو عقل کار نه کوي نو ابو هريره سے باغم بیا نه بیانولي ځکه وي تاسو په نه پوهیږئ نو بس نور بیا فساد هغه پرپاکي نو د دې دا خبره معلومه شوه چې اولئک یلعنهم الله په دې خلکو باندې الله لعنت کوي ويلعنهم اللاعنون او لعنت کون کی په دې باندې لعنت کوي دې څه مطلب دی چې لعنت کون کی په لعنت کوي و دې نه خو یو مطلب پرشتي دي چې کم خلق هغه علم پټي او د علم مسائل پټي نو دا پرشتي په هغه باندې لعنت کوي لکه یو حدیث شریف کې راغلی دی چې اذا ظهرت الفتن او البدع وصبت اصحابي چې کله فتنه ظاهري شي او صحابو ته کنځلي شروع شي نو فليظهر العالم علمه عالم د خپل علم ظاهر کی وان لم يفعل کله فتنو په وخت کې د صحابو ته کنځلو په وخت کې عالم علم ظاهر نکو نو فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعين نو په دې عالم باندې د الله لعنت ته د فرشتو په د ټولو خلقو په دي نو دلته کې الله تعالی فرمایل چې ويلعنهم اللاعنون لعنت کون کی بدی باندې لعنت کوي نو یو د دې مطلب فرشتي دي دویم د دې لعنت هوون کوم مطلب په دې زمکه کې چې څومره زندسری دي او دا څومره حیوانات دي نو دا حیوانات هم په دې عالم باندې لعنت وي او دا غي دلیل لا دي حضرت براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي موږ د نبی له صلوات و سلام سره جنازې لته وي په دې کې یو درز غونډه کې وشو نو نبی له صلوات و سلام فرمایل چې اصل کې دلته کې د کافرانو قبرونه دي او فرشتي را لګي او دا کافرانو وਹੀ وي بیا نبی له صلوات و سلام او فرمایل چې دا درزار چې کوم دی د قبر د عذاب نو دا پیریان او د انسانان ته نوري نه پويږي به نور چې دا په ځمکه کې سدي لکه مثلا فرشتي دي یا د زندسري دي نو دوی ته پته لګي چې باقاعده دي انسان ته په قبر کې عذاب ملويږي و بیا نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تر دې پوي چې بعضی ټیم کې چې کوم خلک ګناګار خلک او دا غوی د وجه نه په یو علاقه کې زلزلہ راشي بارانونه ودرېږي نو دا زندسري چې نو دی په دې خلکو باندې لعنت کوي چې الله تعالی دې تاسو برباد کړي په تاسو باندې لعنت ته تاسو د وجه نه مونږ ته تکلیف ده ځکه چې باران نه کیږي نو مونږ ته تکلیف ده زلزلہ راغله نو اکثر تاسو به خیال کړئ چې کله زلزلې نو دا غنه د سیاسي کنده مخ کې پکور کې چې ساروي پاسي سپېچي هغه استغفار شروع کی ولی دوی ته مخ کې احساس کیږي نو دوی خبريږي نو چې کم خلکو باندې عذاب راشي قحط سالی مسلط شي نو باقاعده د زناور چې دین وي په دې خلکو باندې لعنت کوي چې تاسو د خدای هلاک کی تاسو د وجه نه مونږ ته عذاب ملاو شو نو ځکه الله تعالی فرمایي چې ويلعنهم اللاعنون لعنت کوي په دې باندې لعنت کوون کی چې هغه زناور دي او ساروي دي وګ دې دا خبره معلومیږي ورسته الله تعالی فرمایي چې ان الذين كفروا الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم کوم خلکو چې توبه وستو خپل عمل ټیکو او دین بیان کو نو الله وې زه توبه قبلوم نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت ته چې ګناه انسان پری الله تعالی معاف کوي وانا التواب الرحیم زه توبه قبلون کې مهربان یم
خو اوس دا لعنت په کومو خلکو باندې دی؟ یو خو په هغه خلکو باندې دی چې دین پټوي، او دویم په هغه کافرانو باندې لعنت دی چې دوی په حالت د کفر کې مړه شي. الله تعالی فرمایي اولئک علیهم لعنت الله والملائکة والناس اجمعین، په دوی باندې د الله لعنت دی، د فرشتو دی او د ټولو خلکو دی. په نو د ټولو خلکو به څنګه لعنت دی؟ ځکه چې دوی خلک خو مخکې وفات شوي دي. په دې مطلب دی چې په قیامت کې به دا کافران را لګي، په دې کافرانو باندې به لعنت وایي چې تاسو دې هم الله برباد کړي، مونږ خو مخکې راغلي وو کفر هم کړی او تاسو هم کفر وکړو، نو په یو بل باندې به لعنت کوي. مطلب دا دی. نو دې دا خبره معلومه شوه چې الله تعالی فرمایي چې کوم خلک په حالت د کفر کې مړه شو نو په هغوی باندې لعنت جایز دی. نو په یو خاص شخص باندې او په یو خاص انسان باندې لعنت ویل جایز نه دی. مطلب دا دی وای د هغې وجه دا ده چې کیدای شي چې دا انسان ایمان راوړي، لکه اوس یو سړی راولګي او هغه وایي چې مړه په دې ټرمپ باندې د خدای لعنت وي، وایي دا ته نه شي ویلی. وایي د هغې وجه دا ده وایي کیدای شي چې دته الله تعالی ایمان نصیب کړي. هو داسې ویلی شي چې په کافرانو خلکو دې د الله لعنت وي، هغه خلک چې د الله تعالی نافرمانی کوي په هغو دې د الله لعنت وي، هغه خلک چې هغوی حق نه بیانوي د الله لعنت وي. په داسې ویلی شي، خو خاص کس نشي یادولی، ځکه چې کیدای شي چې الله تعالی ورته ایمان نصیب کړي، نو په خاص انسان باندې لعنت هغه جایزو نه دی. او دې آیاتونو نه دا معلومیږي، علما وایي چې ګوره یو خو عالم له پکار دا دی چې دی به خلکو ته ګوري او د هغوی د طبیعت او د هغوی د ذهن مطابق په او د هغوی د عقل مطابق په علم بیانوي. دیو جن حدیث شریف کې راغلی دی چې لا تمنعوا الحکمة اهلها فتظلموهم، چې تاسو چې کوم خلک په هغوی کې طلب موجودي نو علم ته پټوي، ما علم متظاهر کوي. ځکه چې کوم خلکو کې طلب وو تاسو ته علم پټ کو نو تاسو ظلم وکړو. خو بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم خلکو کې طلب نو، چې کوم خلک دین ته سپک ګوري او ته علم بیانې نو په ته د علم ضایع کې، نو په دې ځای کې بیا علم نه بیانې. د دې وجه نبی علیہ السلام یو بل حدیث کې فرمایلی دي چې کوم خلکو کې د علم طلب نه، چې کوم خلکو کې د علم قدر نه، وای هغوی ته علم بیانول داسې دي لکه د خنزیر په غاړه کې ملغلرې پیل. نو هر ځای کې به ګورې د دین خبره نه بیانې. چې کوم خلکو سره قدر نه نو هغوی ته به د دین خبره نه بیانې. لکه مطلب دا دی، او د دې کې دام راځي چې انسان به داسې مسله نه کوي، لکه بادشاه ته به داسې خبرې نه کوي چې هغه په دې باندې هغه څه شي او هغه به خلکو باندې ظلم وکړي. دغه شانته کې عوامو ته به هیلې حوالې به ورته نه ذکر کوي چې مړه دې کې خو دومره څه نه وي او دا که داسې وشي او دا داسې، نو خو بیا په دې غرب ورب نه وي. لکه زه تاسو ته یو مسله ذکر کوم. مسله دا ده چې فرض کا داسې وشو چې یو زنانه ده او د هغې سره 2 تولې سونه ده یا د هغې سره توله سونه ده، خو هغې چېرته کې ځان له یو 1,500 روپۍ 1,000 روپۍ جمع کړي دي. نو اوس چې کال په دې باندې تېر شو نو بیا په دې زنانه باندې زکات راځي. نو په دې کې اوس هیله علما کرام داسې ذکر کوي چې دا زنانه دې راولېږي چې څو غریبانان او د خپلې پیسې د خپل خاوند ته صدقه کړي، چې پیسې ورسره ختمې شو چې بیا پې زکات ځکه نشته چې 9 تولو ته نه رسېږي بیا پې زکات نشته. اوس دا یو هیله ده، خو دا هله کېږي چې فرض که څو غریبانې د چا وس نه کېږي، داسې زنانه ده چې هغه مطلب د دغه کالي نه بغیر ورسره څه نشته، 9 تولو ته نه رسي. نو اوس که چېرته کې دا تا مسله داسې بیان کړ نو بیا ته خلک غلطه پیدا اخلي. ما خو تاسو ته ووایي، خو مطلب دا چې غلطه پیدا ته دا اخلي چې بیا به هر څوک رااخلي او خپلې پیسې به خاوند ته صدقه کوي او بیا به چې دا هغه واپس هغې له ورکوي چې دا ماته ته صدقې کوي، نو خلک به د زکات نه انکار کوي. نو عوامو ته به انسان د هیلې حوالې چې کوم دي دا به ورته نه ذکر کوي. او دا اکثر زمونږ غلطي دی چې مونږ مثلا خبرو ته یې څه یخه شو، خو مصیبت دا دی، مصیبت بل دا دی چې بعضې ټایم کې یو عالم خبره وکړي د دې وجې نه چې لکه د عوام د هغې نه غلطه پیدا ونښتي نو هغو ته دا شی ناجایز دی. خو چې بیا زما غونته کې ساده عالم له راشي جو هغه ورته د یخه شي، نه مړه په دې کې خو داسې نشته، دا خو اصل کې داسې، دا خو اصل کې داسې، ټوله خبره ورته واضحه کړي چې هغه ورته زه پوه شم زه پوه شم. مطلب دا چې بیا پرې غلطه پیدا اخلي. نو خلکو کې هم دا نقصان دی چې هغوی د خپل طبیعت مطابق مسلې غواړي او علما کرام هم په دې باندې ځان هغه ملامته کوي چې یاره که دا مې ورته ونه وي د بل چا نه تپوس وکړي. نه، مطلب دا دی چې خلکو ته به ګوري
نو هر چاته به بعضې مسله نه ظاهره ځکه چې بیا ته خلک غلطه پیدا کړي نو هغه شانته کې به نه کې بلکې خلکو ته به ګورې او هغه شانته کې مسله به ورته ذکر کې نو دې آیت کې الله تعالی د علم فضیلت هم ذکر کو خو بل طرف ته چې کوم علما حق نه بیانوي نو د هغوی الله تعالی وعید هم ذکر کو او دې دا خبره معلومیږي ما تاسو ته مخکې وي چې کوم ځای کې د علم قدر نه وي د بیان قدر نه وي نو هلته کې نه دی پکار لکه خصوصا اکثر چې مونږ د فاتحو له لاړ شو نو خلک علما کرام اکثر بیانونه کوي لکه په دې علما کرامو باندې څه داسې سخته ده هغوی له خو دا ټول هر څه ورځي خو د هغوی مطلب دا دی چې یاره خلک ناست دي راځئ 10 منټه به ورته خبره وکړو نو که چېرته یو حدیث بیان شو څوک پې عمل وکړي ماله به الله اجر راکړي اوس چې کله دا عالم دا بیان شروع کړي نو هر سړی ورته چې دی نو بد بد ګوري بعضې ټایم کې به کې یو سړی اواز هم وکړي لکه وایي بس کې که نه وایي زمونږ کارونه دي نو زه هم په دې ځای کې ستا بیان نه دی پکار او که خامخا بیان کې یو خو یو عالم دین له پکار هم دا دی چې لکه د خپل وخت خیال وساتي چې بای ګوره زه به 8 منټه 10 منټه خبره کوم نو که څوک ځئ نو خدای هم به ښه ځئ او که څوک کېنئ نو کېنئ یو خو دام پکار ده لکه موږ له هم پکار دا نه دی چې اوس بیخي جون جولایي ده خلک ناست دي او تا شروع کړې ده صیبه او نیمه ګنټې ته خبره ورسېده خلکو کار دی نو داسې به هم نه وي پکار خو بل طرف ته لکه د خلکو نه هم لږ سوچ پکار دی چې یاره څنګه زما کار دی داسې د مولوي صاحب هم کار دی لکه په هغه باندې څه داسې دل دی خو دومره ده چې یو حدیث یې ته بیان کو نو په عمل کې خپل راوله نو اکثر زما خپله باندې طبیعت دا دی چې زه به داسې ځای کې بیان نه کوم او که د مړي هغه کور والا راته ووایي چې بیان وکړه نو بیا هلته کې کوم نور بیان نه کوم او بل دا دی چې په دې جنازه کې اکثر مونږه اوس خلک چې دی نو متنفره شوه عالمان لګي خبره کوي خلک ځان هلته کې لګي ځان خپل بحثونه کوي نو دلته کې هم د علم قدر نشته زما چې پکار دا ده چې انسان داسې وکړي چې بس څنګه جنازه حاضرېږي او په دغه ټایم کې انسان راځي چې بس خدای هم خو ودرېږئ بس تاسو ته پته ده انسان مړ دی او تاسو به مړه کېږئ او زه هم مړ کېږم پته به بیا ولېږي ځه ودرېږئ صفونه برابروئ نو ځکه چې خلکو کې طلب نشته نو چې نشته نو ولې ورته بیان کې او بس هغه رسمي خبرې دي دغه شانته کې وخت سره روان دی روغ چې د علما کرام به د جمعې د بیانونه هم پرېږدي که خیر وي د هغې وجه دا ده چې اکثر چې خلک چې دي نو هغه مکمل د دې نه ماړه دي خصوصا نوجوان نسل بیا چې کله د جمعې لمونځ وشي خلک چې دی نو ګوري چې په دې دروازه باندې راشي خلک پې څه په منډه باندې وځي څوک سنت نه کوي څوک دعا ته نه ایسارېږي هر شی مکمل داسې رسمي غونته کې دی نو موږ هم پکار دا دی چې لکه موږ په موضوع باندې خبره کوو کلکه خبره کوو خو بل طرف ته چا ته وکړو لکه موږ خبره زنګو را زنګو چې اخر یو 4 منټه پاتې شو نو بیا به کې کلکه خبره وکړو ځکه موږ دا کسان را ورسېده هلکه خبره ورته بیان کړه نو علم طلب ملب نشته او د علم چې دی نو هغه قدر هغه ختم شو کنه ګوره صحابه کرامو کې دا کار و چې یو صحابي د مدینې منورې نه ځان له اس واغستو سورلي برابر کړه او لاړو شام ته چې شام ته لاړو نو حضرت طلحه رضی الله عنه په جماعت کې ناسو دا ورته زه د مدینې منورې نه راغلم ویسه د پر راغلی ویده د پر راغلی م چې تا ته د نبی علیه السلام یو حدیث یاد دی هغه حدیث ما ته ووایه او دا دومره سفر دی دې پسې وکړې او وی سورلیم ولا باقاعده واغسته دومره د علم شوق اوس یې باقاعده بیانېږي په لوډ سپیکر باندې خبره کېږي په فیسبوک کېږي او په عوامو کې څه کار دی په عوامو کې دا کار دی چې کمې خبرې اختلافي دی هغه ترې راواخلي مولوي مفتي منیر شاکر صاحب خو داسې وایي ما هغه پلان کې سړی خو داسې وایي هلکه هغه پرېږده دا زه چې د څه یم نو زه خو به ځان ګناهګار وم نه نو خلکو کې مزاج دغه دی فتنې دي الله تعالی دې رحم وکړي او زیات بد حالات روان دي نو بهرحال خبره نه اوږدې شو خو مطلب دا دی چې د علم قدر هغه په کار دی مسله باندې ځان پوهې کول په کار دي او بیا په عمل کې راویستل په کار دی الله تعالی د عمل کو توفیق نصیب کړي ان الذین بشک هغه خلق یکتمون چې پټوي ما انزلنا هغه چې نازل کړي دي من البینات بواضح دلائلنا والهدى او د هدایتنا من بعد ما بیناه رستو دا هغینا چې مونږ بیان کړي دي للناس خلقتا فی الكتاب په کتاب کې اولئک دغه خلق یلعنهم الله لعنت کوي الله تعالی په دوی باندې او لعنت پی کوي
لعنت ویون کی الا الذین مگر هغه خلق تابو چې توبه وستا واصلحوا او خپل عمل برابر کو وبینوا او دین بیان کو فاولئک پس دغه خلق اتوب علیہم رجوع رحمت بوکم پدوی باندې وانا التواب الرحیم او زتوب قبل ان کے یم مہربان یم ان الذین بشک هغه خلق کفرو چکو پر کړه دے وماتو او مړوی وهم کفار او دی کافران دی اولئک دغه خلق علیہم لعنت اللہ پدوی باندې لعنت اللہ تعالی دے والملائکتی او د فرشتو دے والناس اجمعین او د ټول خلقو دے خالدین فیها ہمیشہ بی پدی کی لا یخفف عنهم العذاب سپک پنکلشی ددوین عذاب ولا هم ينظرون او نبدویتا مهلت ورکلشی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين